أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. صدق الله العظيم. قدی رکوع کی اللہ جل شانہ دا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاة والسلام واقعہ او دا واقعی مخصوص حصہ اجمالاً اغا ذکر کئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام د خپل قوم بنی اسرائیل سره په مصر کې د حضرت یعقوب علیہ السلام د راتلو نه بعد دغه خاندان د بنی اسرائیل او دلته کې آباد شو او ورځ ته ورځ د دوی آبادی زیاتېدله تر دې پورې چې بنی اسرائیلو نه قبطیانو یعنی فرعون چې کوم قوم و قبطی قوم هغو د دوی نه خوف او ویره محسوسه کړه چې داسې نه چې دا بنی اسرائیل زموږ په دې ملک باندې قابض نشي او بل طرف ته ساحرانو نجومیانو فرعون ته دا خبره کړې وه چې په دې بني اسرائیلو کې یو نوجوان راتلونکی دا چې د هغې په وجه باندې ستا حکومت هغه به تس نس کېږي. هغه د ماشومانو د قتل حکم ورکړه او په زرګونو تعداد کې ماشومان د ده په حکم باندې قتل کړي شو او بیا د دوی د خدمت دپاره هم د کسانو د کمی یره پیدا شو نو به فیصله دا وکړه چې یو کال باندې ژوندي پرېږدئ یو کال باندې مړه کوئ چې کوم ژوندي وي چې دا کم از کم زموږ غلامان وي چې خدمت کوي او د الله تبارک وتعالی قدرت و چې په کم کال باندې دوی د ماشومانو د قتل فیصله کړې وه په دغه کال باندې حضرت موسی علیه السلام پیدا شو او دا مور بیبی ته حکم ملو شو چې ته دا په یو بکس کې بند کا او سمندر ته وغورځوه او چې کله د وغورځو د فرعون کور مخې ته راونیولی شو. مشهوره واقعه ده بار بار اورو. رب کائنات هغه قدرت چې د موسی علیه السلام پرورش انتظام د فرعون په محل کې په ډېر لوی عزت او تکریم سره الله تبارک وتعالی د هغې انتظام وفرمایل او بیا چې کله موسی علیه السلام یادېدو نو د فرعون د زوی په نوم باندې به یادېدو او یو شهزاده حیثیت سره ورته مقام حاصل و او چې کوم پروتوکول د یو شهزاده وي هغسې د حضرت موسی علیه السلام او دې چې ورو راغټېدو نو خپل قوم باندې د بني اسرائیلو باندې دا ظلمونه به ده کته او دی دن ورته به پریشانه کېدو او د خپل وس مطابق د هغوی فیصلې کولې د خپل وس مطابق د هغوی د ظلم نه د بچ کولو کوشش یې کوو او بیا د دغه کوشش په دوران کې چې کله موسی علیه السلام یو ګوري چې بني اسرائیل لګیا د یو قبطي سره جنګ کوي او د خلاصولو په نیت باندې موسی علیه السلام هغه له سپېړه ورکړو نو هغه د هغې نه هلاک شو. فوکزه موسی فقضا علیه. موسی علیہ السلام د دغه قتل خطا نه بعد هجرت وفرمایل مدین طرف ته. هلته کې د حضرت شعیب علیہ السلام لونو سره یو کوی باندې ملاقات شو. موسی علیہ السلام د هغوی خدمت وکړو، هغوی کور ته رالل. شعیب علیہ السلام ته وایي چې یو ډېر امانتدار او یو ډېر عاجز او متواضع انسان مونږ کتلی دی، خدمت دپاره قبول کا. بہرحال د موسی علیہ السلام
نکاح موسی علیه السلام چې د حضرت شعیب علیه السلام یو لور سره نکاح وکړه او بیا واپسې کې چې کله د خپل مور او پلار سره ملاقات دپاره حضرت موسی علیه السلام مصر ته راتلو لاره کې الله تبارک وتعالی په کوه طور مقام طوا باندې وحی نازل شو او موسی علیه السلام ته معجزات ملو شو او حکم ورته دا ملو شو چې اذهب الى فرعون انه طغى فرعون ته لاړ شه او هغه دعوت ورکړه هغه سرکشه شوی دی لہذا موسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی نه دعا وغوښتله چې واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي زما رور هارون علیه السلام چې دا زما معاون او مددگار وګرځوه چې دې سره زما مټي مضبوطی وي او هغه فصاحت او بلاغت عمر کې شته دي او د فرعون د ظلم نه یوازې یریږم دا سینه چې هغه موږ ته نقصان نه رسي لہذا د موسی علیه السلام په دعا باندې الله تبارک وتعالی حضرت هارون علیه السلام ته هم نبوت او پیغمبري ورکړه او دغه دوه رال د فرعون په دربار کې کلمه حق وی نو کم معجزه الله جل شانه حضرت موسی علیه السلام ته ورکړو هغه معجزه او تخکار کړه د امسا ولا معجزه ید بیضا ولا معجزه چې خپل لاس مبارک به ترخت دن نکو او چې بهر رويستو نو د نور په شانتي بزلیدو بغیر د عیب نه عیب نو بلکې دا نس بیماری و نس عیب بلکې دا معجزه و نو دغه معجزات الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام له ورکړو ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات نه لوی معجزات الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام ته ورکړو او دی معجزات سره و فرمایل چې لاړ شه او فرعون ته دعوت ورکا د شرک او د کفر نه منی کا او دغه په دربار کې کلمه حق ویا او بیا د ته وای چې دا بنی اسرائیل چې کم په زرګونو تعداد کې تا زما قوم چې د خپل غلامان جوړ کړي دي دغه بنی اسرائیل چې د پیغمبرانو اولادو خود دوی د خپل نافرمانی په وجه باندې دوی دغه مقام ته رسیدلی لہذا موسی علیه السلام د دوی د خلاصۍ لپاره د دوی د ازادۍ لپاره یو ډېر غټ قربانی ورکړه د فرعون په شانتي ظالم جابر په دربار کې ودرېدو کلمه حق وی او موسی علیه السلام ورته وی وقال موسی علیه السلام یا فرعون انی رسول بشک از رسولی من رب العالمین د جهانونو د پروردگار د رب العالمین د طرف نه را لګل شوی ما حقیق مال مناسب دی العلا الله اقولا چې بیان نکړم علی الله په الله باندې الا الحق مگر رختیا خبره د رب العالمین د طرف نه راغلم نو مال مناسب نه چې بغیر د حق نه بل خبره سوکم یعنی کوم خبره چې کوم نه دا برحق دی قد جئتكم ما روړې تاسو ته ببینه واضح دلیل من ربکم تاسو د رب د طرفنا فارسل پس اولگا معیا ما سره بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل ما سره اولگا چې کوم تا غلامان جوړ کړي زما د قوم نه چې زه دا بوزم خپل علاقې ته لاړ شو خپل کنعان ته خپل علاقه آباد کو دا زما د قوم چې د غلامین آزاد کما سره پریدا قال دویل ان كنت کچریتا جئت بآیه روړې دې سم معجزه فأتي بها نروړه ان كنت من الصادقین کچریت رښتیا وونکو نه رښتیا ونه معجزه پیش کا تاسو څه دلیل دی چې ته د الله پیغمبري نو څه دلیل خو موږ ته وخه فالقى عصاه پس اغرز ولد امساخ پلا فاذا هي نو ناگهان هغه شو ثعبان مبین اجدها اخکاره دا د موسی علیه السلام معجزه وا بیا موسی علیه السلام فرعون دربار تراغي هغه ته د توحید دعوت ورکو د شرک نه منی کو او چې د کوم دعوا کړو ان ربکم الاعلى زه د ټول نه اوچت ربی ما دین منی کو چې دا مکوا د شرک او د خدای دعوا مکوا
موسی علیه السلام ورسره مناظره وشوه. موسی علیه السلام له دلایل ورکو، فرعون خپل دلایل ورکو. موسی علیه السلام ورته وفرمایل دغه معجزه د فرعون د طرف نه دا اعلان وشو چې دا ټول ساحران جادوګران هغه د راجمع کړي شي. د موسی علیه السلام ته کوم معجزه الله تبارک وتعالى ورکړو هغه د یو امسا په صورت کې و چې هغه وګرځول اژدها ته جوړ شو. د ټولو ساحرانو هغه په سونو کې کم په سونو تعداد کې چې کم دوی پړی غرزولې او دغه نه ماران جوړ شو، نظربندي و، ساحران په پوه شو او هغه چې د موسی علیه السلام په نبوت باندې د الله په وحدانیت باندې ایمان وروړو او فرعون چې هغه ټول بیا شهیدان کو، ټول شهیدان شو. خو د فرعون خبره ونه منله. نو لہذا الله تبارک وتعالى د هغه زمانه د سحر او د جادو زمانه و او د نظربندي زمانه و هغه سم معجزات موسی علیه السلام نے ورکړه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د فصاحت او د بلاغت او د شعر او شاعری او د ادب د دې سيزونو ډیره غټه چرچا و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین داسې معجزه ورکړه او داسې کلام ورکو، داسې قرآن مجید ورکو چې د ټول دنیا د ټول عرب او عجم فصحا، بلغا، شاعران، ادیبان، فلاسفه، ماهرین هغه را جمع شي او ډیر کوشش وکړو خو د قرآن کریم د یو سوره کوثر د مثال پیش کولو نه عاجز شو. رب کائنات د هر زمانه پیغمبر ته د هغه زمانه موافقت سره چې کوم د کوم سیس چرچا وانه دغه مطابق ولا معجزه ورکړه. عیسی علیه السلام په زمانه کې د طب او د حکمت چرچا وا داسې معجزه ورکړه بغیر د دوایینه. عیسی علیه السلام برګې مرض ته پیدایشي وړون ته لاس ولګو، هغه ته الله تبارک وتعالى شفا ورکړه، سترګې بینا شوي او دغه شنتي نو برګې بیماری ختم شو او دغه چې د په قبر باندې ودرېدو او فرمایل قم باذن الله، د الله په حکم باندې عمل را پاسید. نو د هر نبی د دور او د حالاتو مطابق الله تبارک وتعالى هغه ته معجزه ورکړې و. څرنګه چې دا دور دی څومره ترقی یافته دور دی خو د قرآن کریم مثال پیش کولو نه د ټولې دنیا کفر، عالم کفر هغه عاجزه دی. یو داسې معجزه ده قیامت پر راتلونکي کافرانو ته چیلنج دی چې یو مذهب والا هم د خپل د کتاب حافظ نشي پیش کولی، یو مذهب والا د خپل د کتاب عالم نشي پیش کولی چې هغه په خپل کتاب کې مهارت لري. د یو د بل په ژبه کې ترجمه کړې ده او سب یو خار کې یو شان کې تورات دی، بل خار کې بل شان تورات کې، په یو خار کې یو شان زبور دی، په بل خار کې بل شان زبور دی، هغه په انګلیش کې ترجمه وي، په خپل اصلي ژبه باندې خپل اصلي هيئت کې موجود دی. نن په دنیا کې الحمدلله دا یو د الله کلام دی او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده. ځکه دا قیامت پر راتلونکي خلکو د پاره ونه دا معجزه هم داسې بې مثاله معجزه ده که دور هر څومره ترقی وکړي، خلک هر څومره ترقی وکړي، ساينس او ټکنالوژي چې هر څومره ترقی وکړي خو د قرآن کریم د اعجاز مقابله بیا هم نشي کولی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.